بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې 146 نمبر سبق دی. یو سل شپږ څلوېښتم نمبر الدرس الرابع والثلاثون او څلور دېرشم نمبر درس دی. د دې څلور دېرشم نمبر درس انشاءالله نن موږ تمرین حل کوو. سبقونه ټول ختم کړي دي، نن انشاءالله تمرین حل کوو. په تمرین کې موږ له دوه سوالونه راکړي. ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. د پښتو جملې راکړي، د دې نه وایي تاسو عربي جوړه کړئ. او دویم سوال یې راکړی ترجم بالبشتونیه، پښتو کې ترجمه وکړئ. د عربی جملې راکړي، د دې به موږ پښتو لیکو. نو اول نمبر سوال له راځو. فاطمه اذان اوري. فاطمه اذان اوري او مونځ کوي. فاطمه اذان اوري او مونځ کوي، وایي د دې عربي جوړه کوي. نو فاطمه تسمع الاذان، فاطمه اذان اوري. فاطمه تسمع، فاطمه اوري الاذان اذان. وتصلي او هغه ادا کوي الصلاه منځ، او هغه منځ کوي. وتصلي الصلاه او هغه منځ کوي. ٹھیک شو جی. دویمه جمله را کړي، وایي سعیده د ګلاب ګل بویي. سعیده د ګلاب ګل بویي. سعیدة تشم الوردة، سعیدة تشم الوردة. سعیده د ګلاب ګل بویي. او هغه وایي د ګلاب خوشبو ډیره ښه ده. او هغه وایي د ګلاب خوشبو ډیره ښه ده. وتقول، او هغه وایي رائحة الوردة د ګلاب خوشبو، د ګلاب بوی. طیبة ډیره ښه ده، ډیره ښه ده. وتقول رائحة الوردة طیبه، او هغه وایي د ګلاب ګل د ګلاب خوشبو ښه ده، د ګلاب خوشبو ښه ده. زینب ذهینه جینۍ ده، ډیره زیاته تیز ذهن دی، زر ارس ورته یادیږي، ذهینه ده. زینب بنت زکیه، زینب بنت زکیه، بنت زکیه. زینب ذهینه جینۍ ده. اول هغه سوچ کوي، اول هغه سوچ کوي او بیا خبره کوي. اول هغه سوچ کوي بیا خبره کوي. اولا تتفکرو، اولا تتفکرو، اول هغه سوچ کوي. ثم تتکلمو، بیا هغه خبره کوي. اول هغه سوچ کوي بیا هغه خبره کوي. هغه خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. هغه خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. تتکلم معنی ده هغه خبرې کوي. تتکلم هغه خبرې کوي. مع استاذتها، خپل استاد سره. مع معنی ده سره، استاذتها خپل استاذه، خپل استاذه. مع استاذتها خپل استاد سره. بادب په ادب. تتکلم مع استاذتها بادب، تتکلم مع استاذتها بادب. هغه خپل استاد سره په ادب خبرې کوي. نو دا خو موږ د پښتو نه عربي جوړه کړه. اوس دی خو موږ له د پښتو د عربي جملې راکړي وي، د دې تاسو پښتو لیکئ. یا زینبو، اوس یوه استاذه ده، هغه د خپلې زینب شاګرد دی ته وایي یا زینبو، ای زینب. نو هغه جواب ورکوي نعم یا سیدتی، نعم یا سیدتی. جی زما محترمي، یا زما سرداري، یا زما استاذي، یا زما مشري. اوس ورته هغه استاذه وایي انظري، انظري ته وګوره. دا انظري د مؤنث دپاره، د مؤنث دپاره، د ښځې دپاره د امر صیغه ده. سړي ته چې وایي چې ته وګوره، نو هغه ته به انظر، انظر، انظر. هغې سره به یا نه وي. او ښځې دپاره به انظري راځي. انظري الی السماء، ته اسمان ته وګوره. انظري ته وګوره الی السماء، اسمان ته. هغه ورته وایي انظرو. انظرو د فعل مضارع واحد متکلم صیغه ده. انظرو معنی زه ګورم، زه ګورم. الی السماء اسمان ته. ٹھیک شو جی. ماذا ترینا، ماذا ترینا، ترینا ته څه وینې. ماذا ترینا، ترینا دا د فعل مضارع واحد مؤنث حاضر صیغه ده. ماذا ترینا ته څه وینې. هغه ورته وایي ارا طائرة، ارا طائرة. ارا معنی زه وینم، طائرة مرغۍ. بیا ورته استاذه وایي ماذا تسمعین، ماذا تسمعین. ته څه اورې. چې سړي ته وایي ته څه اورې، نو هغه ته وایي ماذا تسمعو، ماذا تسمعو. او چې ښځې ته وایي ته څه اورې، نو هغې ته وایي ماذا تسمعین، ته څه اورې. هغه ورته جواب ورکوي اسمعو. اسمعو واحد متکلم صیغه ده، زه اورم. صوت الطائرة، صوت الطائرة د مرغۍ اواز، زه د مرغۍ اواز اورم. بیا ورته
استاذ وای شمی هذه الزهرة شمی هذه الزهرة ته شمی ته بوی کا هذه الزهرة دا ګل چې سړی ته وایي ته بوی کا نو هغه ته وایي شمو ته بوی کا او چې ښځې ته وایي ته بوی کا نو هغه ته وایي شمی ته بوی کا هذه الزهرة دا ګل هغه ورته وایي اشمو زه بویوم اشمو د واحد متکلم صیغه ده هذه الزهرة دا ګل زه دا ګل بویوم اوس ورته استاذ وایي کیف رائحتها کیف معنا ده څنګه دی رائحه خوشبو ها د دې یعنی د دې ګل خوشبو څنګه ده کیف رائحتها د دې خوشبو څنګه ده هغه ورته وایي شاګرد ورته وایي رائحتها طیبه د دې خوشبو ښه ده اوس ورته استاذ وایي خذي چې سړي ته وایي ته واخله نو هغه ته به وایي خذ ته واخله او ښځې ته وایي چې ته واخله نو هغې ته به وایي خذي دا د امر صیغه ده خذي هذه التفاحة خذي تواخله هذه التفاحة دا سیو هذه معنی ده دا او تفاحه سیو ته وایي سیو خذي هذه التفاحة ته دا سیو واخله هغه ورته وایي آخذو زه اخلم هذه التفاحة دا سیو یا زه نیسم دا سیو اوس ورته استاذ وایي کیف طعمها کیف معنی ده څنګه طعم ذایقې ته وایي خوند ته وایي خوند ذایقه ها د دې یعنی د دې سیو خوند څنګه دی کیف طعمها د دې خوند څنګه دی د دې ذایقه څنګه ده نو له جواب ورکوي طعمها لذیذ د دې ذایقه مزیداره ده د دې خوند مزیدار دی د دې سیو خوند مزیدار دی نو دا زمونږ الدرس الرابع والثلاثون یعنی څلېرویشتم نمبر څلور-دېرشم نمبر درس مکمل تمرین هم حل شو سبقونه هم حل شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام